اهدنا الصراط المستقیم دا قرآن نے لگے معنی وګوره یو معنی دا صراط مستقیم قرآن کریم قرآنی یا لکه صراط مستقیم معنی قرآن صراط مستقیم معنی څه شي اهدنا الصراط المستقیم کلک کی منگا او چلے منگا پا دی قرآن باندے صحیح شوا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی او دا صراط مستقیم معنی قرآن کرے دا بے معنی کئی وی ارشدنا الى فهم القرآن منگا پا قرآن کریم باندے پویا کا منگا پا قرآن کریم باندے پویا کا سنگ دا پوئے حق تے کنا اہدنا ہے اهدے نو موږ چې د الله نه سوال کوو کنه د الله د شان مطابق ته نسکو سوال کو یا الله موږ ته داسې هدایت نصیب کا چې کوم ستاد شانی دانه چې زمونږ د شانی چې تا سره کوم سوي یعنی مطلب دا د الاخره خود خان په غزګت کو یاد نه شو د قصه یا خدای توبه سلمان د پنځپیر درس ګوره ټکی په ټکی یاد کا او خو متن نه مسلمانه اهدنا الصراط المستقیم کلک منتو خیالار سما یعنی اهدنا الصراط المستقیم او خیا منتا قرآن کریم من پدی قرآن کریم باندې سکا پویا پدی قرآن من پویا کا چې څنګه ستاد شان مناسب دی او د قرآن مناسب دی حق شانتی من سکا پویا کا یعنی العلم والعمل والبیان چې په قرآن باندې پویم شو او عمل پیوم کو بیا نور تم سکو بیان نو د صراط مستقیم مطلب شو قرآن کریم څه شي قرآن کریم ګورا څو منځونه دي درځي پینځو صحیح شو کنه فرض رکعاتونه سودی ولستی کنه دغه سره د وجه د خدای بندګار اتو دو لس شو کنا لس او دری سو شو او سلو سو شو ولس فرض رکاتونه دي کنه خدای په دولس رواتب شو دولس شو رواتب سنت شو دولس او ولس شو 29 او 29 او دری دو دیر 32 زلا کم از کم منزگزار مسلمان په منس کې د الله نه د قرآن سوال کوي او کینی وته بالکل نه او 32 زلا د چې کمنو مسلمان د الله نه قرآن غواړي سو زلا 32 زلا دو دیر زلا منزگزار مسلمان دغه د فرض منز او سنت مؤکده او ویتر دا ټول خلق کوي کنه نو دې په دې 32 زلا الله ته سوال کوي چې یا الله ما ته قرآن وخیا ما ته په قرآن روان کا او ما په قرآن چلاوا او چې چرته د قرآن درسي نو دا منځګزار مسلمان پکې نه کینی دا افسوس نه دی نن امت المیه دا چې امت د خپل قانون نه خبر نه دی امت د قرآن د حقیقت نه خبر نه دی امت قرآن ته راړول غواړي د دې وجنه حضرت شیخ القرآن رحم الله تعالی فرمایل وی زمان مرګ چې کمندونو قرآن پرې خودل دي په دې قرآن مجید باندې با امت کې چې کمندونو احساس پیدا کیږي په دې قرآن به د امت ایمان مضبوطیږي په دې قرآن مجید باندې با د امت چې کمندونو داغه ټوله بیړای پار کیږي په دې قرآن د امت عزت ته په دې قرآن د امت رفعت ته نن امت قرآن پرې خده وګورو مونږه په ایمان وای لکه افسوس خبره ده ډیر زیاته د افسوس خبره چې د مسلمانانو نوجوان طبقه الکان او جنکای هغه ګوره قرآن نه وای تاسو سو طالبان مخکارو ورو قرآن الګه په کلی کې په سونو په زورګونو خلک نه ګرځي په سونو په زورګونو
نارینه او زنانه تماشې لم ناراضي چې را د دې څه کې لیونی دي کده څه بلاګانی دا دې څه شي تناس ادا یوازې دانه ارزه کې چې په محله کې د قران درسي نو چې په مونږ کې 80 کسانی نو په درس کې بلسني 80 والا قران ته نکینی ولدا قران زمونږ د ایمان فرض کتاب نو په دې قران مجید باندې زمونږه مخ کې چې څه شوي دي او چې صحابه چلیدلی دي او چې څه شوي دي په قران شوي دي نن امت سره د قران نه د سره خبردار نه دی دا ګوره ډیره د افسوس خبره ده چلاسی بابا یو ځای کې وی کتاب الله بدست مؤمن خام کتاب الله بدست مؤمن خام کہ ذری تاج بر فرقی خریاس کتاب الله بدست مؤمن خام کہ بدست طفل نادان گوهریاس گفتن ندانم هرچی گفتم کہ ذری تاج بر فرقی خریاس وای د مسلمان په لاس کې قران څه چیز دی دا څه دی لکه د معشوم په لاس کې ملغلره وای ډیر څه نه وامه خدا څه دی د مسلمان په لاس کې قران لکه خر ته چې تاج په سر کې خر د تاج په قدر نه پويږي نن مسلمان د قران په قدر نه پويږي قران په قدر نه پويږي د امت درد او المیه پدې ده چې هر یو سړی سکولی او ناسکولی کالجی او پالیجی دکاندار او غیر دکاندار دا ټول قران ته ناسوي کی پیمان وایا زمونږ په دکانونو کې بغیر شری سودا خرڅ شوی و زمونږ په تانا تحصیل هسپتال کې بغیر شرعي کار شوی و او دارنګ زمونږ په سکول کالج کې بغیر شرعي کار شوی و ولی هغه صرف آمنا ته اسلام ویل دی بس صرف مونږ ته اسلام ویل دی ته قران نه خبر نه دی نو چې دا الله دا دیر سپاره سره را لګی دي په دې دیر سپارو کې आवाज یقیم الصلاه نو په مونږ کې وای الله ما په قران چلاوا نو د قران نه خدان خبر کا کنه څنګه به چلےږي چې نه خپل ځان خبره او نه د خبردارو خلکو خپل راضي او نه تیرا تاسو کینو پتا وਹੀ کیږي دا نه کیږي چې یو سور رسمي ټکی تایات کړی دي او توای بس دا دین دی قران دین دی نو پدې چلی دلی بونس کې وای د صراط المستقیم الله موږ له دا لار مقرر کړی دا او الله ته موږ پدې رسول الله لار باندې پوه شوي چې قران د الله لار ده نو یو مقرر کړی چا ده الله ده نو د مخلوق پر روټ دی او د الله په لار نه دی او رسې به پچاته الله ته پدینه بغیر که الله ته ورسېدي نو دا ایسو دی دا قران نه بغیر څنګه الله ته رسېږي کله الله ته رسېدو بل لار وي الله باغر علی گلی و انزله بعلمه الله په خپل علم قران را لګل دی نن افسوس ته عوامو کې د دې احساس پیدا کون کې نشته که څوک پیدا کوي نو هغه بدنامي که څوک په کې احساس پیدا کوي هغه بدنامي او ار یو ځان سیر غني هیڅوک داسې نشته چې ځان ته چټاکای وي هیڅوک داسې نشته چې ځان ته چټاکای وي سیر یو الله دی سیر یو قران دی دې طرف ته بس دعوت ورکړه دا احساس څوک نه پیدا کوي ار یو ځان ترا بلل کوي الله ترا بلل نه کوي مولا ځان ته خلق را بلی قانون دا دی چې قل هذه سبيلي ادعو الى الله الله ته خلق راو بلا خلق الله والا کمړه بس خلق د ځان والا جوړای بس اله د ځان والا جوړای ادعو الى الله ویلی دي ادعو الى العصبيه نه دی ویلی ادعو الى القوميه نه دی ویلی ادعو الى الجماعه نه دی ویلی دا نه دی ویلی ادعو الى الله الله ته خلق راو بلا الله والا جوړ کا بس قران ته راو بلا د قران والا جوړ کا ځان ته خلق را بلل کی اره وای چې زما په پاټه کې فارم ډکا بس البته کامل مکمل مسلمانی د دین علاوه چې نو غټ کافر هندوی
بالکل خپل ځان ته هر یو چې کوم دنو سیر وي سیر الله دی او قرآن دی بس پورا یو الله دی یو څه شی دی قرآن دا الله لار پورا ده هغې ته وراو بالا خلک اهدنا الصراط المستقیم الله مقرر کړی لار قرآن ده الله رب العزت ته د رسېدو لار څه شی ده په دې به الله تعالی ته رسې سورت انعام آیت نمبر 126 هذا صراط ربك مستقيما هذا صراط ربك مستقيما دا لار در رب دا بالکل سما سورت آل عمران یوصلیو ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم ومن یعتصم بالله چاچی منگولی ولگولی دا اللہ پا کتاب باندے فقد هدی الى صراط مستقیم دے روان کرے شو پلار سم باندے سم لار دا اللہ کتاب دے دا اللہ رب العزت کتاب لراشا دا اللہ رب العزت کتاب زکا او دا اللہ پا کتاب باندے اچھالے گا اصل سیس سے کمدنو تو قرآن کریم دے دا بوج غواړي بوجو قولا ثقیلا دے کنا انا سنلقی علیک قولا دا په نفس ډیر بوج دی شیطان سړی دی ته نه پریدي کله و ير بس استاد موږ ستا په خبره پوهیږو نو ما کم انګلیش وی چې ته په نه پوهیږي په انګلیش خو پوهیږي په نورو خبرو پوهیږي په قرآن نه پوهیږي دا بوج غواړي شیطان چې کمندونو اړي راړي موږ وای موږ درس کو 12 بجو پورې ناسو تی پیمان وای موږ په دې لارو باندې زو الکان ویخي کې ویخني ویخي کنه دا قرآن ته ویخي فیسبوک ته چرسو ته ډرامو ته غپ ته کم یو پکې دین ته ناشتي په دې لارو کوسو کې ناشتي او دا ځکه نو ډډوزي خيږي سیګریټس کی ناشتي دا شانتي دا الله کتاب ته نه کیږي دا ته بوج کاری ورته 12 بجو پورې وی دول الګه 12 بجو پورې چې فلم ګوره خدا دې ورو چې دلی وزو ته 2 بجو دې فلم کتو هغه پکې نه یادای هزار جزان طالبان ناشتي ته لکه تاسو نستړي کیږي نه تنستړي کیږي دا الله په کتاب ستړي شم چې الله رب العزت وي دې په سکینه نازلوم دې په رحمت نازلوم زما د رحمت پرشتي په کمندونو ولاړې دي او ته چې کمندونو ډرامې تنستړي کیږي په فیسبوک باندې نستړي کیږي او په قرآن باندې ستړي کیږي خزي په لوخو وینځلو نستړي کیږي چې قرآن ته کینی سرته غورځيږي دا بوج غواړي دا د الله لار د نیغه نفس دی وته نه پریدي شیطان دی وته نه پریدي په مونږ کې غواړي مسلمانه لگا وفاو کا خپل دوا غواړي دی دوا باندې خو عمل وکنه په خپل دوا باندې دا عجیب خبره یو سړی د خدای نه ډوډۍ غواړي چې الله مال ډوډۍ الله مال ډوډۍ الله مال ډوډۍ ا ډوډۍ مخه ته پرته رالی نه موړ بشي کنه څنګه مړیږي د کال زمنګ دینو مونږ قرآن غواړو قرآن خدای یاره قرآن ډیر خوشاله ده په خدای یو کو مړه یاره سړی قسم دې زموږ ډیر شوق کیږي څنګه شوق کیږي ډوړې چې دې چرګ شوق کیږي نو دوه راولي علالای دوه چرګان راوړي او چې کله د قرآن ته شوق کیږي نو یو آیات تم نه کینی شته چې په جمعاتونو کې او په دغه کې د کمنو د قرآن ځای دا یو سوچ ځان دي هغه وای راوي بیا چې موږ خبرو کوی دا تعصب کوي ما تعصب خبره کړی خبره ده کوي هغه بدنام کی دا چلے دا چلے ته خدای باندې تی وایا کما ده ته وی چې ما سره وایا نو بیا به زه وایم چې ما سره وایا مار ته کله ویل دي چې ما سره وایا دا الله کتاب وایا بس دا الله دی کتاب نه ځان خبر کا او قرآن ته کې نه چرته کې نه کې نه چرته اهدنا الصراط المستقيم دویم صراط مستقیم د صراط دویمه معنا قرآن چې کړی دا هغه د العبادت لله وحده رونو پوهیږي کنه زما په ردونه زنه کومه زاول ځان د اصلاح خبرو کوم او بیا د نور رونو د اصلاح خبرو کوم دا ستاسو د ټولو ذمہواری ده
صحیح طریقې سره قرآن زده کول او په امت کې د قرآن احساس او درد پیدا کول. ردونه شړکونه نه چې یاره درس کې اسې بلاسې وایسته ما دکه بلاسې درسونه دي والله کړه دې څه فایده وي هیڅ فایده نشته. دا گیت دی گیت دا وایه نه څه چل دی. د قرآن د عمل احساس پیدا کول د قرآن د درد او د قرآن د قانون احساس پیدا کول په امت کې. د امت هلکه فضایل د قرآن چې څومره یادول شي که نه دومره یاد کا څومره در نه کېږي دومره فضایل یاد کا چې څومره روایتونه یادولی شي څومره آیاتونه یادولی شي دا یاد کا. د توحید چې څومره فضایل دي د توحید او د ایمان چې څومره فضایل دي دا یاد کا. بیان کې دا وایه په دې باندې د خلکو رغبت راوچتي شوق چې کوم نه راوچتيږي. د توحید فضایل خلکو ته وایه د ایمان فضایل خلکو ته وایه د قرآن مجید قیمت خلکو ته وخایه د قرآن مجید احساس خلکو سره بیدار کا. دا بړاسونو دې پیدا نه کوي دا چې کوم نه بړاسونه دي وباسه دا پیدا نه کوي. درد پیدا کول احساس پیدا کول سکولیانو لکانو سره چې تاسو کمزای کې امامان یې کمزای کې چې کم نه تاسو مدرسین یې په غزای کې مازیګری کې ماخامی کې آرامونه پرې دی چکرونه پرې دی ارڅ پرې دی مازیګری کې ماخامی کې د سکول لکان د سکول کالج لکان د سکول استادان دار غونډول هغه باندې چې کم نه مهنت کول دا زمونږ رونه دي دا نه کافر دي نه هندوان دي خدا د قرآن نه خبرول غواړي یو بني 2 ورځې بني 3 ورځې بني سلف کال بني یو ورځ بستا مهنت ثمره راوړي